الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. محترم مسلمانان رونو، خصوصاً د ثوابای اوسیدونکو یو څو اهمې او ضروري خبرې کول غواړم، او درې اهمې خبرې به امید لرم چې تاسو به په مینه باندې واورئ، تر اخره به واورئ او لږ سوچ او فکر به پرې وکئ. یو د ثوابای د پولیس متعلق، دویمه خبره د ثوابای د عوامو او د وکیلانو متعلق او د علماو متعلق، او دریمه خبره د اجراګانو متعلق. د مخکې ورځو کې ثوابای بازار کې یو پروګرام و چې پای کې اجراګان ګډېدل، او پای کې د یو علاقې او د بلې علاقې نه روغ او رنځوران، ګوډ او سم، ګونګیان او روغ، دا ټول راغلي وو. یو تماشا او یو مستی شروع وه، او د ثوابای پولیس په هغې باندې چاپه واچوله او هغه ټول یې ونیول او هغه ټولو یې سزا ورکړه. د خپل دغه مطابق سزا ته هغه پیش کړل. اوله خبره خو دا چې الله درې قسمه انسانان پیدا کړي دي. یو نارینه دي، دویم زنانه دي، او دریم دغه صنف ثالث دی چې هغې ته موږ پښتو ژبه کې اجراګان وایو. دا درې واړه د خدای مخلوق دی، انسانان دي، او په دې کې که اجراګان دي نو د اجراګانو څه جرم او ګناه نه دی. الله دغسې پیدا کړي دي او هغوی له به د هغې متعلق الله سهولیات ورکړي، زنانو له د هغې متعلق او نارینهو له د هغې متعلق. موږ نه زنانو ته په سپک نظر باندې ګورو، نه اجراګانو ته په سپک نظر باندې ګورو، او نه موږ ته اسلام د دې اجازت کړی دی چې تاسو د انسانیت د چوکاټ نه وغورځوئ. خو کله چې معاشره کې بګاړ راځي، روانې راځي، نو بیا د هر چا ذمه داري ده چې هغه خپله ذمه داري سر ته ورسوي. ما چې کوم آیات ولوسته د سوره لقمان آیاتونه دي، شپږم آیات او اووم آیات، نو په دې کې الله وایي چې بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې هغوی ټنګ ټکور خوښوي چې انجام یې دا شي چې د الله د صحیح لارې نه واوړي، بې د علم نه، او د الله هغه صحیح لارې پورې دی ټوکې شروع کړي، هغه ټوکه ونیسي. نو دغه کسان چې دی له د عذاب سپکوونکي، الله به عذاب هم ورکوي او سپکوي به یې هم. او بیا چې کله په دی باندې د الله آیاتونه لوستی شي، نو دی د هغې نه اعراض کوي، واوړي اعراض کوونکي. ته به وایې ګینې دی یې اورېدلی نه دی قرآن، ته به وایې ګینې په غوږونو دی کې دروندوالی دی. نو زیری ورکړه دی له په عذاب دردناک باندې چې الله وایي زه به ورله عذاب دردناک ورکوم. اوس یو څو خبرې اهمې کومه، او زما امید دی چې تاسو به دا زما خبرې په غور او په فکر باندې واورئ. اوله خبره خو دا چې د ثوابای پولیس چې په دې وخت کې دی
نو زه هغوی له ډاډ ورکوم، هغوی له شاباسۍ ورکوم او هغوی ته آفرین وایم چې داسې کارونه چې هغه معاشره کې بګاړ راولي، روانې راولي او دغه کارونه د فساد شي، دغه کارونه د تباهۍ شي، هغه ختموي. نو موږ پولیس لا په دې باندې شاباسۍ ورکوو، آفرین ورته وایو او زموږ امید دی چې آینده به هم دی دغسې غلط کارونه چې هغه معاشره تباه کوي نو هغه به خصوصا زموږ په دې ضلع صوابای کې او په ټول پاکستان کې هغه نه پرېږدي او هغې باندې به پابندي لګوي. دویمه خبره ده چې اجلاګان که دا فریاد کوي چې موږ به څه کوو، نو د اجلاګانو نه بیا زنانه خو بالکل زنانه دي، دی خو لا بیا هم څه نارینه او څه زنانه، خو چې کومې زنانه دي نو هغوی ته الله ذمه دارۍ حواله کړي دي او پیغمبر ذمه دارۍ حواله کړي دي، هغوی یا خپلې ذمه دارۍ سرته رسوي. زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې معاشره کې څنګه چې سړي دي په دفترونو کې، په هسپتالونو کې نرسانې دي، په نورو کې او هغوی زنانه دي او هغوی خپل کار کوي او ځان له رزق حلال په پرده کې ګټي، نو موږ په هغې باندې څه بد نه دي ویلي او پرده کې او مزدوري کوي، نوکري کوي، نو کوي دي په هغې باندې موږ څه ایکشن نه دی اخیستی. څنګه چې هغوی کوي نو اجراګان هغه نشي کولی، اجراګان نرسنګ نشي کولی، اجراګان دکانداري نشي کولی، اجراګان نور ځان له کاروبارونه نشي کولی، ښه کولی شي. خو دا یو اسانه طریقه مونتې ده او په دې باندې معاشره تباه کېږي. هلکان د مور نه پیسې پټوي، د پلار نه پټوي او بیا د نشو او د تماشو د وجې نه دا معاشره تباه کېږي. نو اول خدای چې زه اجراګانو ته هم دا نصیحت کوم چې هغوی د خپل ځان له روزګارونه او کارونه روان کړي او د دغه څیزونه د ځان وساتي. دریم دا چې که اجراګان وایي چې موږ جلوس وباسو او یا موږ عدالت ته ځو او موږ کیس چلو، بېشکه عدالت ته به ځي، د هغوی اجازت دی، هغوی ته اختیار دی. خو زه عدالت والو ته هم دا وایم چې کله هغوی عدالت ته لاړ شي نو دا وکیلان صاحبان، خصوصا د صوابۍ وکیلان، د دوی دا ذمه داري نه ده چې دوی هم د خپلې ضلعې حفاظت وکړي او د غلطو کارونو نه، لوی لوی جرمونه د خپله ضلع بچ کړي چې د خدای د عذابونو نه بچ شي. نو دوی له هم پکار چې دوی یو پینل جوړ کړي او دوی د پولیس سره خبره وکړي چې ستاسو کیس به موږ د صوابۍ د طرف نه کوو. دا د دوی ذمه داري ده او زما امید دی چې دوی به د خپله ذمه داري پوره کړي. نو که های کورټ کې کیس وي نو دوی د بیا هغه کیس د صوابۍ د طرف نه لړاو کړي. عدالت ته هم دا وایم چې دا اجراګان غریبانان موږ ورته کمزورې مخلوق وایو، عجزان ورته وایو، خو عدالت له دا پکار دي چې هغوی اول د دوی میډیکل وکړي چې اجرا څوک دی. دا خو نه چې یو هلک د بېکاره او بېکس وي او بدعمله دي نو هغه د ځان نه اجرا جوړ کړي، سرخي او پوډر دي وکړي او د ځان نه د اجرا جوړ کړي او هغه د بیا ګډېږي او نور خلک د دوکه کوي او بدعملی دي شروع شي. اول خو میډیکل پکار دی چې هغې کې دا وکتی شي چې اجرا څوک دی او بیا د اجراګانو له یو قانون جوړ کړی شي. ضلع بدرکۍ دی نه، د دې علاقې خلک یا د بلې علاقې خپلو علاقو کې دي، خو دی له دې یو قانون جوړ کړی شي چې د هغه قانون تحت به دی ژوند تېروي. څنګه چې د سړو دپاره قانون دی، د ښځو دپاره قانون دی، دی دپاره د هم قانون وي او که قانون وي نو په هغه قانون لاندې دی دی بیا هغسې ژوند تېروي. دا نه چې دی به معاشره تباه کوي او خلک به تماشه کوي او خلک به ورته ګوري. یو حدیث کې راځي چې بني اسرائیلو کې هلکانو چرګ نیولی و، ان بینما غلمان قد اخذوا دیکا فینتفون ریشه، هلکانو یو چرګ نیولی و د هغه نه بڼې ایستې، هغه چرګ چغې والې وشیخ قائم ینظر الیهم لا یامرهم ولا ینهاهم، او اخوا یو شیخ ولاړو دی ته کتل نه منې کول دغه ظلم نه او نه ورته وی چې دا مه کوئ. نو الله عذاب راولېږه، هغه شیخ پکې مخکې تباه شه. کله چې یو غلط کار کیږي او څوک منع نه کوي نو بیا چې الله عذاب راولي نو بیا پکې هغه چې منع نه کوي هغه هم ورسره تباه کیږي.
کم سے کم موږ له دا پکار دي چې موږ د دې مخنیوی وکړو. او دا یو داسې مسله ده چې په دې کې د علماو هېڅ اختلاف نشته، نه زما د چا سره اختلاف شته او نه ما سره چا اختلاف شته. نو که چېرته کې دا ضلع موږ صرف دغه خلکو ته پرېږدو چې هغوی لوفري او بدماشي او بدعملي په دې ضلع کې خورئ، نو موږ هم په دغه عذاب کې به بیا راګیرېږو. موږ پکې عذاب راځي چې هغه عذاب علیم دی، عذاب دردناک دی، عذاب مهین دی، عذاب سپکونکی دی. نو موږ به هم په هغې کې راځو. نو په کار دا چې په داسې مسله کې موږ ټول علما دینی خلک د صوابه عوام دا متفق یو او د پولیس سره کلک ولاړ یو په داسې مسلو کې چې کله هغوی د دې منع کوي. زه په آخر کې بیا پولیس والو له آفرین ورته وایم او شاباسۍ ورله ورکوم او زما امید دی چې دوی به زموږ په دې ضلع کې ټیک دی موږ ټول ګناهګار یو، خو داسې هم نه چې د ګناه اشاعت دې کېږي او ګناه دې خورېږي او ګناه دې برسر عام شروع شي. نو په دې څیزونو باندې پابندي پکار ده. او اجلاګان ټیک دی د خدای مخلوق دی، انسانان دي، هغوی له دې حکومت څه کارونه روان کي، هغوی له دې کوټه مقرر کي په دفاترو کې چې په خپل دفاترو کې خپل کار کوي، هغوی دې په نوکرو باندې ولګوي او د دې ګډاګانو او د دې سپکاوي نه دې خلاص کي. دا سپکاوی دی، دا بې عزتي ده. الله دې موږ ټول د بې عزته سپکاوي نه وساتي.